سلامونه امید کوم چې ټول به ښه ټیک ټاک به وي. دې خوا مې سینډل راغوښتي وو، ما چې زه تاسو سره هم د دې ویلوګ لږ جوړ کړم او خبرې دې سره شیر کړم. اصل کې که نه دا ما آنلاین راغوښتو، دا میرون کلر کې، دا څنګه کله چې تاسو ته ښکاري همدغه شانتې کلر دی، لږ شانتې که ډفرنټ راشي معمولي غونته کې، خو دی میرون کلر که نه اینی رنګ کې واین کلر. او دا دې پرس سره ما راغوښتو. دا پرس چې دی دا سور دی اوس او هغه میرون دی. تاسو ته یې فرق ښکاري؟ فرق نمایه پته لګیا دی. خو چې آنلاین روغواړې نو بیا به ورسره ګزاره مونږ کوو، دوی به مونږ سره نه کوي. دونه لوړ راغلي که نه چې مایل چې وای نو خپلې خپې ته به ښه نه یم نو چې دا واچوم او که راپرېوتم که نه بیا به جوړېږي نه لاس اډوکي. زما په مایند کې داسې راتلو، ذهن کې د دې یو فارم چمکیله دی، مایل چې کېدای شي دا داسې چمکیله فارم کي، ولې چې تصویرونو کې خو داسې پړکا پړوک ورکي، دلته مو ډېر پړکېږي د ویډیو کې پړکېږي، خو خیر داسې د پړک وال دي نه. او دا چې دی دا خو اډو پسې زړېږي نه، او چې ما کوم دی نه دغه باعث زه تاسو ته وښیم د دې او د دې فرق، د دې او د دې دا فرق دی راته ښکاره شي. شته یې که نشته؟ څومره فرق دی؟ ښه کافي فرق دی. دی بچوکی دا دونه دی او هغه سم لوړ دی، د دې نیمه نیم ته رسېدلی دی، مطلب چې 1-2 انچه ونه زیات دی. ښکلي ډېر زیات دي، سم ښایسته دي. دې کې ما یو بلیک خوښ کړي دي، انشاءالله بلیک اخلم، دونه لوړ نه دي. او دا چې دي دا خو تاسو زما په ویډیو کې سم ډېر کتلی دي، سم زیات ما واچول، دا زړېږي نه، خو شته راپسې میراث خواره چاله به یې ورکړم. ښه دا بلیک پرس ما اخیستی و، دا مې ډېر وخت نه کېږي که نه چې اخیستی دی، دا 2 میاشتې به کېږي لا، خو استعمال شوی داسې ډېر نه دی، 1-2 ځل مې استعمال کړی. دې سره چې دی دا ما واغستې، دا د چمړې وال دي، د چمړې واله دا پڼې چې مخکې به راتلې دا واړو پسې زړېدې نه، مونږ به ډېرې اچولې که نه، دا اوس ما واغستې دې سره. دا چې کوم نارمل پڼې مونږ سالو په 1000 روپۍ باندې، په 800 باندې، دا د هغې ډبل قیمت کې وشوې، خو لا ما دونه نه دي استعمال کړي. 2 ځل مې واچولې خو دا ځای خراب نه شو، د هغه نورو پڼو دا ځای کېني که نه، د دې دا کېنه نستېدو، نو دا مطلب دا دی چې لا ښې چلي، که ښې وي بیا ورپسې ورځم ځان له نور یم پکې علمه. زما عام استعمال کې دا پڼې زیاتې را استعمالېږي. او چې کوم نور زه بازار ته ځم، درزي ته ځم، ازې به داسې چپلې اچومه، دا تاسو ته ښکاري؟ دا اوس هم خچه نه ده، بار پرته وه، او دا مې لا استعمال کړې نه ده، ځکه چې دا د شانتي زما د کور چپل وی که نه، زه تاسو ته وښیم نو هغه وی، نو د دې ضرورت راغلی نه دی. ګورې لبړ او دا لبړ نه دی، دا ډېرې سختې دي، او دا نرمې وی که نه، زه نه چپل ډېره ښکلې وي، نرم هم وي، سافټ هم وي که نه، ښه لګي. هغه عام پلاستیک چپل و، چا ته په پته نه لګېده زما خپو کې. دا چپل وین، دا تاسو ته ښکاري دا اوس زړه شوه، وایي چې زوړ شي نو هر شی بدرنګ شي. داسې زما 2 جوړه وې کور کې، نو دا اوس به د دې دا مخ هم د چکور و، دا هم د باټا چپل و، اوس باټا کې دا نه راځي. دا زما چې دا مخ یې لکه داسې ډفرنټ سټایل کې جوړوي، لکه د دې شوه، د دې تور شوه، نو زما دا خوښوي. اوس چې دا ما کومه چولې دي تاسو ته وښیم، دا ماله پرون آنلاین راغلی که نه، دا هم د باټا چپل دی، دا د آنلاین ما ته راغلی، خو دا زما هغه شانتې نه دي خوښې، ځکه چې د دې مخه بالکل ګوله، دا یو ساده چپل دی، عام چپل سي، خو سم نرم دي، داسې نرم دي چې دا لاس پکې دننه دننه ځي او خپې ته سم خوند ورکوي. خو دا پلنې پټیم پلنې دي، دا هم پلن دی. زما اکثر داسې نازک شی نه ډېر زیات زه خوښوم، چې کوم نازک وي، چمکیله وي، زما چوایس کې داسې. ښه دا ما څه سره راغوښتي؟ دا ما اختر له راغوښتي دي. اختر له چې ما کوم ډریسینګ کولو که نه، دا دی، لا مې سلایي نه دی ورکړی، سوټ پروت دی، ولې چې اوس مې 2-3 ورکو. تاسو ما ته کمنټس کې ویلي دي چې ته د خپل د ګرمیانو د کپړو ویډیو جوړه کړه، نو لږه ګران هم وي، زه نه درځي سره یې، زه نه کور کې، نو دا نه دی. دا یې دوپټه ده، د سیفون دوپټه، دا زما ډېرې خوښې، خو چې ښه لوی لوی وي، په دې باندې داسې نری نازک کار شوی دی، او دا یې کمیس دی. نو ما وی چې دا به دا دې سره میچینګ کړي، خو ما میچینګ کوي نه، دا ریډ دی، دې سره کوي، دا او دا کوي، عام ته نه لږ تیز دی، خو خیر وي چلتا ہے، مونږ به یې وچلو. دا داسې خبره شوه چې ویدونه لږې واچو او بار ته به یې نه اچي، چې ګاډي کې چېرته ځې راځي. دا مې دغه کړی دی، شلینګ مې کې، اوس درځي ته مې لا نه جوړین دي، باندې داسې کار شوی دی. خو دا زما چې کله دا ما آنلاین راغوښتې وي که نه، ما اخیستې نه وي. تاسو بیا ما تپوس کوئ آنلاین چېرته، نو زه څه تاسو ته بیا آنلاین وښیم، لکه زما چې خوښې شي، زه یې بیا دې ته نه ګورم چې دا کم دغه نه دی، خو دا یې په دغه باندې جوړ کړی دی، که دا ښځې په دې خبره باندې پوهېږي. لکه وګورئ د دې چې کوم دا لمبایي وه، دا یې په لمبایي کې د دې چوړایي جوړه کړې ده، نو بس دې د وجې نه زما لږ دې نه زړه والی دی، زما ته یې خوند نه دی را کړی دې کپړې. دا اوس د دې نه منه ده، او نه منه کې دا پلنوالی دی، دا اوږدوالی را باندې پکار دی، دا داسې په اوږدو باندې کمیز جوړ شوی
دا به صحیح وي. د اوږدو چې داسې وي که نه دې کې لچک نه وي، دې کې اوس لچک نشته. او چې داسې کې لچک راشي لکه اوس دا کمیس دی، دا چې داسې راکاږي نو دې کې لږ لچک شته. او چې به لمبایي کې لچک راشي که نه داسې دې کې اوس لمبایي کې لچک راغلی دی. نو آنی ښه به کمیس نه منه سمه نه ځي. په دې خبرې باندې چې تاسو غور کړي که نه هم کړی دی. مونږ چې بازار کې مارکیټ کې هم کپړه الو مونږ دې ته ګورو چې کوم طرف ته دا جې وي، دې ته جې وي، څوک ورته کنی وي که نه دې ته داسې دا بارډر. نو دا چې کوم طرف ته یي که نه چې دا یې لمبایي کې راشي نو دې دا په چوړایي کې ورکړی دی. دې خبرې ته لږ تاسو هم غور کوئ، دا ښه. نو دا زما دې سوټ سره دا شی نه شو، دا ریډ چې شو. او دا ورسره شاپرې راغلې وې آنلاین راغوښتي دي. دا فینسي کپړې چې دي که نه هغه ډېر تنګول کوي. نو هغه دې کې ښکلې دغه شي سنبالي شي پکې، لکه دې طرف ته هم لاستې دې طرف ته هم پکې واچو، وزن هم په خپل مینټین وساتلی شي که نه. وزن دپاره هم ما کتو مایل چې هلته راغونډ نه شي. نو چې کله یې دغه کم دیزي کې به وته دا واړې کیچرې ني نمنو ته ور واچوم. یو طرف ته به یې غاړه راشي که نه، یو طرف ته به یې نمن راشي، لهنګې شوې، دا اوږده کمیسونه شو. نو هغه به په خپل ځای پاتې شي او بیا به یې داسې المارۍ کې ځوړنده کړم. لکه څنګه چې ما دا یو سوټ چې دی دا المارۍ کې ځوړنده کړی دی. څه شو دا دی که نه. دا مې داسې په ترتیب ځکه دغه کړي چې دا زما چادریانې دي ټولې. نو دا بیا زه چې کله چاته ځم یعنې بلیک چادري شوه، وایټ شوه، بله سکین شوه، میرون شوه، بیا ما ته چې چادریانو ضرورت شي بیا زه دې کې ګوتې وهم. دا مې هم چادري ده داسې لکه نورې اخوا دې خوا پکې نور هم شته چادریانې مې، دا هم چادري ده وایټه. خو دا ما دې له بیل دی، دا مې دې خوا کو پرون ما ویل چې ته شاته شه چې ما ته اسانتیا وي. او دا سوټ چې دی اوس دا داسې ځوړنده دی، دا دې شاپر کې ځوړنده دی که نه. خو د دې نه منه چې که فل چېرته ځوړنده وه دا دې نه بغیر وی نو دا به دې کپړه به خرابه شوې وه. دا بیا اوږده شي دا کپړه سي دا راکاږلی کېږي اوږده کېږي. نو ښه ده بس به دا مې دې کې واچولو. نو دا خیال به ورسره کوو. نو دا شاپر مې ته راوغوښتې. لا اوس ځنه کپړې دي چې درزیانو سره دي، بس درزیانې چې وګنډي راشي نو انشاءالله بیا ګورم که تاسو له مې ویډیو په جوړه کوو. اوس راته ووایئ تاسو چې دې دواړو کې ستاسو کم خوښ شو، سینډل کم ښایسته دي که دا پڼې ښایسته دي، چې چا کم دغه خوښي که نه ما ته ووایي. کمنټ پرې راته خامخا وکړئ. ښه ټول به راته کوئ، خویندې، وروڼه، بچي، لوریانې، هر څوک به راته پرې کمنټ کوئ چې کم یو ښایسته و دې کې. لکه په کتو دا ښایسته دی خو په اچولو کې یې خوند نشته، خپې دله ماتوي. ما لږ شانتې واچول پته راته لږ دا ښه دي، آرامدې دي. زه خو دې خوا لګیا وم خو کچن راپسې اوازونه کوي چې راشه که نه، ولې زه دې هیر یم. مې تا چېرته هیرولی شم؟ دا کیدای شي زه تا هیر کم، دا نشي کیدی. بس ورته راغلم ما زه دا چای ګرمه کړمه چې چا روټۍ نه وي خوړلې هغې له یې روټۍ ورکړو. ورځ د جمعې ده، د جمعې ورځ خو اسم دومره تیزه تېرېږي دومره که نه چې زما خو ډېره مصروفه تېرېږي. زه په دې نه پوهېږم چې دا ولې چې ستاسو به څنګه وي، خو زما د جمعې ورځ چې ده که نه ډېره زیاته مصروفه وي. ولې چې دا د منځونو تیاریانې پکې لمباګانې پکې کپړې غواړي، هر بنده اوازونه به ورپسې کوي. څوک به وایي چې ما له ناشته زر راکړه مونځ ته ځمه. د کشرخان پرچه وه هغه پرچې تیاري، د بورډ پرچې بیک سایډ ګیټ مو خلاص کړی دی، تاسو ته به ښکاري. اخوا نه هوا هم ښکلې راځي خو مچان هم ډېر ښکلې راځي. زموږ کور کې هسې د مچانو د ماشو ذریعه نشته، خو دې سره بیا راځي. مچان شو، ماشي شو، دا پکې راځي. اوس به د سنبالیو کور نور کارونه بیا پې لګیا کوم د کور والا چې د کور کارونه وکړم. دا خپله کمره نه دا سم جنت که نه، سکون، خاموشي خوند پکې کوي. نو دا شکر دی چې د هر انسان په دې کور کې خپل بیډروم وي، خپله کمره وي. زما د نایټ کریم دی د بیسټ کریمونو کې بیسټ دی. دا دومره بیسټ کریم دی زما که نه د نایټ والا چې لکه دا زه شپې کې په مخ لګوم. زه ډېر شی نه په مخ نه لګوم. دا زما د لاسونو د خپو والا کریم دی او بل چې دی زه نایټ کې لکه لګوم. زما دا ډېر ښه کریم دی، بیسټ. بس که ویلوګ مو خوښ شوي فیملی سره هم شیر کوي، دغه مو کوي او خپل هم فولو ګورئ، لایک هم ورکوي او کمنټس راته وکړئ چې ستاسو په دې زما دغه کې څه خوښ شوي. بلیک ډرس مې لا راغلی نه دی، بلیک کپړې ګورئ اب مې د سره دی پرس او دغه سره به درته عام مې مخېلې وي پاڼې سره، ځکه چې زما د اختر یو بلیک ډرس دی. که اختر کې مې واچولو که اختر نه مې مخکې واچولو زما خو داسې خبرې وي. اختر له کیدای شي که مې بیا بل څه وکړو څه پته مې نه لګي. ملاویږو به نیکسټ ویلوګ کې. خپل ساتئ خیال. الله پامان.